نن درله محترمو ډیره زیاته قیمتي او ډیره زیاته عظیم شانه وظیفه در کوم. د مالدارۍ دپاره دغه رنګې د پیسو دپاره هر یو انسان پریشانه دی. هر انسان کوشش کوي چې زه به څنګه مالداره شمه، څنګه ما سره پیسې راشي، څنګه به ځان له کور والمه، څنګه به ځان له ګاډی والمه، څنګه به ځان له جایداد حاصل کمه، دکان به زما څنګه چلیږي، کاروبار به زما څنګه چلیږي. نن محترمو په دې یو کلیپ کې زه تاسو ته یو دو وظیفې هم د هر مانځه نه بعد وپېرې وایې. انشاءالله العزیز الله پاک به تاسو له د غیبو نه رزق درکړي. چې کله پیسې شمارئ په هغې باندې یو پیره م ووایئ. کله تاسو ATM کارډ دا پیسو ته وردننه کوئ، دغه رنګې تاسو پیسې روباسئ، په هغې باندې هم دا وظیفه یو پیره وکړئ. انشاءالله العزیز ستاسو بینک اکاونټ کې به دا پیسې نه ختمیږي. دغه رنګې د بټوې نه پیسې رالې دا وظیفه پرې ووایه، پیسې پکې ږدې دا وظیفه ووایه، انشاءالله ستا په بټوه کې به پیسې دا به ختمیږي نه. نو د پیسو د سیوا کېدو ډېر زیات ناشنا راز او ډېره زیاته بهترینه ازموده او مجرب وظیفه ده. نو که تاسو هم دا غواړئ چې الله پاک د موږ له مال او دولت راکړي، خیر ډېر دې راکړي او د غیبو نه دې راکړي، نو ویډیو پوره وګورئ، په خپل هم په دې باندې عمل وکړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. ستا د وجې یو سړی دا وظیفه کوي او الله پاک مالداره کو په یقین سره وظیفه وکړله، نو دا به زما او ستا لپاره ډېره زیاته بهترینه او ډېره زیاته لویه خبره وي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخونکي او د ډېر زیات مهربانه رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو خویندورونو، د الله پاک نه دعا ده چې الله پاک دې ستاسو تمام حاجات دا پوره کړي. الله پاک نه دعا ده الله پاک دې ستاسو تمام مشکلات دا ختم کړي. محترم مسلمانانو خویندورونو، کوئی چاته د پیسو مسله وي، چاته مالی ټینشن وي، مشکلات ورته وي، الله پاک تمام خلکو له دومره مال او دولت ورکړه چې دوی بل چاله ورکړي او دا پوره ژوند دا پرسکونه بهترین په ښه طریقې سره تیر کړي. نن چې محترمو زموږ کوم وظیفه ده ډېره زیاته رقمال او ډېره زیاته عظیم شانه وظیفه ده. یو قسم لا د برکت خزانه ده محترمو، او کم سړی چې دا وظیفه کوي په اخلاص باندې کوي، په دې ښودل شوې طریقه باندې کوي، انشاءالله په ژوند کې به ورته چېرته محترمو د پیسو ټینشن نه راځي. نسلونه محترمو د انسان دا به مالداره شي. دومره قیمتي عظیم شانه وظیفه ده. کو تاسو په یو څیز کې برکت اچول غواړئ چې او په دې څیز کې د برکت پیدا شي، بس دغه دو صورتونه دا پې ووایه. انشاءالله العزیز الله پاک به پکې دومره برکت واچي تاسو به حیرانه شئ. محترم مسلمانانو خویندورونو، کله تاسو تنها راوالی یا کله تاسو دیاړي راوالی یا کله تاسو پیسې راوالی، په دغه پیسو باندې دا دو صورتونه ووایئ. دغه رنګې محترمو د بینک نه پیسې رالی دغه دو صورتونه پې ووایه او روزانه د هر مانځه نه بعد وپېرئ. واړه واړه صورتونه دي، سورة القریش او سورة الکوثر، مکمل ترتیب او مکمل طریقه کار رحمه. د هر مانځه نه بعد تاسو دا صورتونه وپېرې وایئ. انشاءالله العزیز الله پاک به د غیبونه دومره مال او دولت درکړي تاسو له، دومره چې تاسو به حیرانه شئ. الله پاک به دومره رحم په تاسو باندې وکړي چې تاسو به بل چا له پیسې ورکوئ، نه بل چا نه به نه اخلئ. یاد ساتئ محترمو، کله تاسو پټرول اچوئ دا دواړه وظیفې هلته پمپ کې وکړئ یو پیره او په دغه ټینکۍ ته یې ورغم کړئ، انشاءالله پټرولو کې به دې برکت وي. دغه رنګه محترمو چې څه کار هم تاسو کوئ، کله کله هلکه ختم کوئ، چاول پخوئ، واده وي یا غم وي، نو کله چاول پخېږي نو په هغې باندې دا دواړه صورتونه وویلی شي، نو دومره برکت به پکې راشي چې محترم مسلمانانو خویندورونو دا به ختمیږي نه. دومره برکات د الله پاک کلام دی او ډېر زیات برکتي دی. کم سړی په یقین سره، توجه سره، اطمینان سره راشي او دا وظیفه وکړي، انشاءالله الله پاک به ډېر څه ورکړي.
لکه څنګه سهار وختي کې یو مچیمار راشي او دا کیني دی میان نیسي هغه خیال دا وي چې زه به دومره میان نیسم زموږ دومره کور دی دومره میان به نیول غواړي دا به وړل غواړي ماسپښینه پورې یا داسې ګنټه دوه دونه میان هغه ونیسي چې څومره کور کې ضرورت وي یو سړی راشي هسې یې خوشی تشي راشي کیني د ماښام پورې یو میان ونیسي یا دونه وکړي چې صرف دغه غم وکړي نو څومره ستا نیت وي هغه عمر الله پاک فیصلې کوي الله پاک محترمه په نیتونو باندې فیصلې کوي نو کوشش ته وکړئ چې وظیفه په خپله مو کوئ ملګرو سره هم شیر کوئ بس د هر منځ نه بعده سورة القریش لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف او سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر دا شروع کئی انشاءاللہ مالداری بسازو پیخ کولی اللہ پاکم خوشحال آباد ساتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ